على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سوا سوارلسم نمبر حدیث شریف دے 1714 نمبر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. دا حدیث زمون ستاسو سردار سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے روایت تے. عبداللہ او عمر بن عاص پلار او زوی دواړه صحابه دي. الله پاک دې دواړو ناراضي شي. الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کړي. الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. عن النبي صلی الله تعالی علیه وسلم قال. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پاک ارشاد امت ترا رسی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی. پیغمبر علیہ السلام ویلی دی. قال وی فرمایل الکبائر لوی گناهونه دادی، لوی گناهونه دادی. الاشراک بالله نمبر 1 لوی گناہ د الله سره شریک جوړول، الله دې بچ کی. نمبر 2 وعقوق الوالدین د مور پلار نافرمانی کول، د مور پلار نافرمانی کول، خبره نه منل. نمبر 3 وقتل النفس ناحقا سوک وجل، ناحقا سوک وجل. اور نمبر 4 والیمین الغموس په دروغه قسم کول. یا حدیث مبارک کې سو لوی گناهونه بیان. سلور الله پاک سره شریک جوړول، یو د مور پلار خبره نه منل، نافرمانی کول، 2 په ناحقه سوک وجل، 3 او په دروغه قسم کول، 4. رواه البخاری. دا حدیث امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری شریف کتاب الایمان والنذور باب الیمین الغموس کی ذکر کړی دی. وفي روایت او یوبل روایت کی دی، یوبل حدیث کی دی. ان اعرابیا جاء الى النبي صلی الله تعالی علیہ وسلم فقال. یو اعرابی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې حاضر شو، نبی پاک صلی الله علیہ وسلم لرالو. دیہاتی سړیو، میری اوسیدونکو. قال تپوسو کو، فقال یا رسول الله مل کبائر. اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم لوی گناهونه کم دي، لوی گناهونه کم دي. قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل الاشراک بالله، د الله پاک سره شریک جوړول. قال ثم ماذا؟ هغه تپوسو کو د الله سره شریک جوړولو نه پس دویمه غټه ګناه کومه یو ده؟ قال نبی علیہ السلام فرمایل الیمین الغموس، پناه حقا په دروغه قسم کول. قال هغه صحابي تپوسو کو عمل یمین الغموس، یمین غموس څه ته وایي؟ قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل الذي يقتطع مال امرئ مسلم یعنی بیمین هو فيها کاذب. هغه قسم ته یمین غموس ویل کیږي چې دی په د بل مسلمان مال اوهي، یعنی په هغه قسم چې دی پکې دروغجنی، په دروغه قسم کی او پر دې مال لاندې کی. الله پاک دې د ټولو ګناهونو نه زموږ او ستاسو پوره حفاظت فرمایي. خلاصه دا حدیث مخکې هم تیر شوی دی، کتاب المامورات باب تحریم العقوق وقطیعة الرحم کې تیر شوی دی مخکې. خلاصه دا چې دې حدیث شریف کې د لویو ګناهونو بیان دی. تاسو ته پته ده یو صغیره ګناه وړه او یو کبیره ګناه وی لویه. واړه ګناهونه خو نیک عمل سره بے توبې معاف کی، واړه ګناهونه په نیک عمل سره بے توبې هم معاف کی. ولار باندې ازغه پروت ته کانه خخته پرته ده، یو طرف ته دي په دې واړه ګناهونه د بنده معاف کی او د سره معاف کیږي. منزله قدمونه راخستو سره، تلاوت سره، اعتکاف سره، طواف سره، صدقې سره، د الله لار کې وتو سره، د ټولو سره واړه ګناهونه معاف کیږي. جهاد سره، حج سره. او کبیره ګناه دا بے توبې نه معاف کیږي، بے توبې نه معاف کیږي. توبه ورنه ویستل لازمي دي. او توبه څه ته وایي؟ توبه د دې خبرې نوم دی چې په کړو ګناهونو نادم شم، پښیمانه شم او اوس فی الحال دا ګناهونه پرېږدم
او پر راتلونکي وخت کې د دې ګناهونو د نه کولو مصمم کلکه اراده وکړم چې بیا به نه کوم، دې ته توبه وایي. او که پردی حق مې وهلی، لکه د حدیث کې آخر کې راغله چې په دروغه قسم باندې د بل مسلمان حق وهلی، قسم پې وکړي. په منډیانو کې هم قسمونه کېږي، د قسم دی وي دی سر دی، او په دې ځمکو باندې هم قسمونه کېږي په ناحقه، په کورونو وړوکی شی وي که لوی شی وي. پرون هم حدیث ویلی و چې د مسواک یو ډکی قدرې وي، یو ډکی قدرې، او هغې باندې قسم وکړو او پردی و او ده په دې دروغه قسم ځان ته کړو، نو په ده باندې دوزخ واجب شو او جنت پې حرام شو. نو دلته دې حدیث مبارک کې د لوی ګناهونو بیان دی. په هغې کې یوه ګناه یمین غموس. یمین غموس وایي دې ته چې په تیر یا په حالیه یو خبره باندې په دروغه قصدن قسم خوري. ښه ورته پته چې دا حق د فلاني دی، خو سترګې پې ورپټې کړي کوم قسم. ځینې خو وایي جي استاد ته هم وایي ما قسم نه وهي، زړوري جرأت کوي ما قسم نه وهي. ولې؟ وایي مونږ اورېدلي دي چې قسم پاک سړی وهي چې چا کې ځي، او چې پلیت هغه نه وهي. وایي زه چې قسم کوم په بډه سپیاکه وهم، سپیاکه مې په بډه وي نو زه پلیت یم نو ما نه وهي. توبه، دا خبره غلطه ده چې پاک وهي او پلیت نه وهي. پاک نه وهي ښه ځکه پاک خو سي پاک نو پاک خو بې ګناه دی، هم پلیت وهي، پلیت وهي. او هغه کس یقین وکړه چې هغه ویل بیا چې ما په بډه سپیاکه وهلې ده، ما په خپله ډېر په بد مرګ ولیدو، په خپله مې ولید، ډېر په خراب مرګ باندې وفات شو. خدای پاک دې وبخي. ټول مردګان ډېر سخت ځای ته تللي دي، مونږ هم ور روان یو. الله پاک دې هغوی وبخي او الله دې زمونږ د ایمان حفاظت، د ځان غم به کوو. په دروغه قسم کوي، د کرایه میلاویږي اورېدلي هم د دې کچرو کوي کوم قسم. او اوس خو مخکې به چې مونږ په حجره کې جومات کې چاته قسم مخې ته کېښودلو یارېدو به رستو رستو بتلو. اوس چې د خاندان یو ته وې 20 را مخکې شوي، زم کېدم ګوتې، زم کېدم ګوتې، ړور شو. الله پاک دې خیر کړي. سخته ګناه ده. توبه او استغفار به ټول عمر کوي چې چا په دروغه قسم کړی، ټول عمر به توبه او استغفار کوي چې تر څو ژوندی بیا به معاف شي. او که حق پې وهلی په دروغه قسمه نو هله به معاف کېږي چې هغه حقدار ته ورسي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي کفاره پې نشته دی، په دروغه قسم خوړونکي باندې کفاره نشته دی او جهنم ولا لازم دی که توبه ونه ویست. امام شافعي رحمت الله علیه وایي کفاره هم پې لازم ده، توبې سره سره پې کفاره هم لازم ده. او دغه شانتې ناحقه قتل نه هم دې حدیث مبارک کې منع راغله. ګناهونو په وجه باندې په بنده باندې عذاب راځي. مخکینو قومونو باندې به عذاب داسې راتلو چې یو کس به هم غلطي وکړه په ټول قوم به عذاب راتلو. چا نه به بیزوګان جوړ شوه، چا نه به خنزیران جوړ شوه، چا نه به یو بلا جوړه شوه، چا نه بله بلا، په چا به هور وورېدو، په چا به د اسمان نه کاڼي وورېده، په چا به زلزله راله، په چا به جبرائیل امین د اسمان نه یو لویه چغه او کړیکه ووهه، لړونه به یې وچوده، په چا به زلزله، په چا به ځمکه وچوده، څوک به ځمکې راښکل، په چا به هور وورېدو. دا قسم قسم عذابونه، طوفان، سیلی پې راله. مونږ او تاسو دپاره پیغمبر علیه صلات وسلام دعا کړې ده. یو موقع وه خدای وله چانس ورکړی نبي علیه السلام له، وایي یو 3 سوالونه وکړه، 3 سوالونه وکړه، 2 قبول شوه، یو قبول نه شو. د الله حکمت دی پکې. یو سوال دا و یا الله امت مې که هر څومره خراب شي دا شکلونه یې د ځناورو نه کړي، شکلونه یې د ځناورو نه کړي. دا سوال الله قبول کوي. زه ستا امت دی عیش کوي، که هر څومره نافرمانه شي رښتیا ووایي. د چا چې په دې مخکینو امتونو باندې لږه مطالعه شته دی، د نوح علیه السلام قوم، د شعیب علیه السلام قوم، د لوط علیه السلام قوم، د هود علیه السلام قوم، د صالح علیه السلام قوم، د شعیب علیه السلام قوم، د دې پیغمبرانو په دې قومونو د هغې په دې کروړو باندې چې نظر هغه ټول ګناهونه چې رایوځای کړي نن ما کې دي هغه. خو دا شکل مې ولې نه بدلېږي؟ د نیازبین پیغمبر نیازبینه دعا د الله قبوله کړې ده، د پیغمبر په سر انساني شکل کې ګرځي. دویم سوال وکړو یا الله ټول یو مخیز جارو مه کړي، ټول یو مخیز جارو مه کړي. مخکیني امتونه چې نه سمېده بس یو مخیز خدای جارو کو، پیغمبر ته الله ویلو څادر په اوږه کا او بس زما کور ته ځان ورسوه بیت الله شریف، باقي ژوند هلته تېر بس قوم ختم شو. دا سوال هم قبول شو، ټول نه جارو کېږي. دریم سوال دا وکړو یا الله خپلو کې د بدۍ دشمنۍ نه بچ کا. یا الله زما امتیان که هر څومره هم ګناهګار شي په خپلو کې د بدۍ دشمنۍ نه بچ کا. الله پاک وفرمایل چې نه، ستا امت نه خو مې نور عذابونه اخوا که، خو ستا امت له مې عذاب دا ساتلی دی چې دوی به خپلو کې یو بل
غوښې کوي، خپلو کې به یو بل وجني، خپلو کې به یو بل بېعزتۍ کوي، خپلو کې به یو بل له کورونه سیزي، بل ته به حاجت نه او ووایه نو دا خبره دې خبره باندې لږ سره دغه کو خیر دی، سوچ پې وکړئ. رښتیا وایي دا د بدۍ دشمنۍ دا وریځې زمونږ او ستاسو په دې کلي کې په هر کور باندې ګرځي که نه ګرځي. او کیسه خو شته نه، د هر چا الحمدلله د مور طرف ته د پلار طرف ته خاندان دی، تربوران ورته وایي، ماماخېله ورته وایي، شته که نشته؟ نو چې یو پکې ګنده بوټی پیدا شي، بدماش پیدا شي، غلط پیدا شي، غلط ګرځي را ګرځي، ورانه کوي، نو چې هغه ورانه وکړي رښتیا وایي بیا په پټو سترګو ورسره تربوران ولاړ دي، خپل تربور سره که نه ولاړ دا تپوس نه کوي چې غلطه زمونږ دی تربور کړې ده، دی ورونیسي او کوټه کې واچوي لږ وټاکوي چې دا ته څه کوې، مونږ له کار ګورو. نه نه بس خو چې رنګ وکړي که نه بس ټول له وړو سره ورخوشي. حالانکې دا ډېر خطرناک جرم دی، ځان په دې باندې ښه سوچ وکړئ، په دې دنیا هم تباه کېږي او آخرت هم تباه کېږي. او چې نه ورانه وکړي او زه ورشم وګورم چې انصاف سره وګورم چې غلطي د چا د خپل کس مې غلطي کړي چې همده ته چوکه ونیسم، که چوکه ورته نشم نیوی نو بس هغه له ورشم کوڅې له چې زه ورسره ملګری نه یم. نه نه صاحبه زه د هغه نه مخکې هم ورده پې چې لا چا کې لږ مړی ژوندی هم شوی لکه بدیم پې تېره شوی خو به بډا خاني بیا واپس جاهلیت ته تلي، ځان نه خبر دی د جاهلیت چې کوم دور و که نه واپس هغې ته تلي، د ناحقه ملګرتیا ده، ناحقه ملګرتیا ښه د ماما زامن د تور زامن ورسره ولاړ یو، دا عذاب په موږ باندې مسلط دی. ګورو دا د دې نه به خلاصېږو په څه شي باندې؟ په صحیح توبه، په صحیح توبه چې په کوم شي جنګ کړی دی په هغې دواړه خپېمانه دي چې دا خبره خو د جنګ نه وه، خو مونږ وکړه نه نه دا جنګ به تا کولو ځکه ستا جام ډک شوی و د ګناهونو، جام ډک شوی دی. که مونږ هر ټایم توبه وباسو دا توبه د روح غسل دی، توبه د روح غسل دی. لکه څنګه چې مونږ روزانه دا بعضې پاک داوړ خلک چې دي روزانه غسل کوي، صفا سوتره ګرځي، کپړې هم پاکي، خوشبو صفا سوتره ګرځي، نو دغه شانتې روزانه یو ټایم توبې له وباسو چې روح هم په غسل کې صفا سوتره ګرځي، غسل ایستلی ګرځي. الله دې د رښتینې توبې توفیق مونږ او تاسو له رانصیب کړي. او دا کوم عذاب چې زمونږ په دې کلي باندې راغلی دی د بدو دشمنو په شکل کې، یوه روغني شوي چې دوه نورې پیدا شي، بله روغني شوي چې دوه دشمنۍ نورې پیدا شي. او دا مه وایئ چې زه خو بچ یم، زما کور خو بچ دی نه دی سوځېدلی، دا خو د فلانکي وسوځېدو. دا وریځې د ګناهونو د لاسه زمونږ په سرونو ګرځي، د کومو ګناهونو د وجې نه سړی په بدی وړي. په کور کې چې بېلماز دی شته که نشته کورونو؟ یو په کور کې چې داسې نارینه وي چې هغه ګیرې سره غیر شرعي کار کوي، کینچي کوي یا یې خرئ، دا څاڅکی دی جام کې ورته تویېږي، د بېلمازۍ څاڅکی ور پرېوت، د ګیرې خرئلو څاڅکی ور پرېوت، د نارینه دی هغه د ګیټو نه ښکته پنسې ساتي، دا بل څاڅکی ور پرېوت شمارئ. زنانه دي په کور کې هغې د غیر محرم نه پرده نه کوي. غیر محرم چاته وایي؟ چې چا سره اوس یا بیا نکاح روا کېږي، لهذا تره زوی، ماما زوی، تروری زوی، لیور، د خور خاوند دا پردي دي. شته پرده؟ شته پرده؟ څوک دې لاس اوچت نشي اوچتولی څوک؟ دې کې خو به لاس اوچت کړي چې مونځ ګزار خو ټول یو صاحبه مونږ اوس راشه دلته هم لاس اوچت کړه، پرده کولی شي څاڅکې. ګوره یو غیرتي رور وي که نه، هغه سره پیغله خور روانوي که نه، او د څه ضرورت د وجې نه هغه پیغله خورې روبن اوچت کړي او مخې کولو شي، او د حجرې مخه کې له سته ځوانان ولاړ وي، هغوی ټول ورته داسې ګوري، د رور باندې به اور بلیږي که نه بلیږي؟ مړه نه به بلیږي. ولا مړه تاسو خو د کور مخه کې داسې بغیر بربنډې سوروئ ګاډي کې، یار میکپ یې کړي، شادي حال ته روانې برکه خو نه ما او تا خو دا لور یا دا خور پیدا کړې نه ده، دا چا پیدا کړې؟ الله له قسم په خدای دې باندې ډېر زیات قهر ورځي، ډېر زیات غوسه کېږي په دې باندې. ښه دغه شانتې د بجلۍ غلا، د ګیس غلا، په هغې خو تاسو ما نه داسې خفه کېږئ چې بیا چورلټ زر د درس نه پاسې روانېږئ، وایي دله بل څه ورځي نه همدې زده. دا هغه ګناهونه دي، دې سره جام ډکېږي، نو بېزو قرآن نه جوړېږي که نه؟ چا دعا کړې ده؟ نو جارو کېږم هم نه که نه، نو چا دعا کړې ده؟ نو په دغه به اوړم په بدۍ، او بل چا سره نه، خپله وینه مې ده، پرون را باندې خوږېدو نه مې راپسې راشن کوب ګرځئ راپسې وجنې مې که پېښ شوم ورته که نه، پنځه اویې پکې اچولې وي، دا کټورې به پکې غونډه شومه چې د راټولولو هم څوک نه، او تیلې راته کوي، بلکل تیلې. او اوس خو پکې داسې کیسه راووته چې په ماشوم او په زنانه هم صرفه نشته، بیخي د کافرو دور ته لاړو، د زنانو او د ماشومانو باندې مو ترس نشته دی، په څاروو په ځناورو باندې. نو دا نور هېڅ هم لري که تاسو هر څومره هم سوچ وکړئ چې دا ولې دا څه وجه ده؟ وجه دغه ده چې دې ګناهونو سره جام ډکېږي، او رښتیا وایي دا ګناهونه روزانه کېږي که نه کېږي؟ روزانه په بنیاد باندې کېږي، لګیا دی جام ډکېږي. الله دې زموږ او ستاسو د وطن نه دا بدۍ لرې کړي. مې درته بنیاد هم وښولو، اوس که څوک ځان سره رحم کول غواړي
نو هغه دا چې خپل کور به ټول منځ گزار کوي، ګیره خریلو والا ګیره کینچکول والا ته به کینی، پنسو والا ته به چې ګیټونه ښکته ساتي سړی هغه ته به مینت کوي، سوال کوي چې صاحب د دې په وجه په بدی وړو. او زنانه چې دي هغه هم د پردې ترغیب به ورله ورکو. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. مونږ خو دې جنکو ته د مدرسو کې سبقونه ښایو، لوڼ هم دي خویندې هم دي چې ډېر ورسره د پردې آیتونه حدیثونه کتاب پې خلاص کړو که نه، نو آخره کې راته وایي پلار مې خفه کېږي چې د تره زوی سره لاس نه میلاوه، وایي مور مې خفه کېږي چې د ماما زوی سره لاس نه میلاوه، وایي زما وراره راغلی و، پلار هم وایي زما وراره راغلی او مور هم وایي زما وراره راغلی یا زما خوری راغلی و، پلار او مور ورته وایي ترور زوی شو، وایي د سره به لاس میلاوي، وایي تا ورسره لاس میلاو نه کړو، مونږ سره خو هغې رشته پرېږدي، دا روسونه راغلي دي، دا د اسرائیلونه راغلي دي، دا انډیا نه راغلي که دا د مسلمانانو کیسې، نو موږ له داخله په سکو وهي هغه طالب لور چې موږ ورسره کتاب خلاص کړو د پردې په حق له، وایي پلار مې خفه کېږي چې لاس به ورسره میلاوي. نو بیا موږ هم داسې یو، موږ ورته وایو بیا دې پلار ته ووایه چې د مازغو د دي ده ته ووایه چې دا ور چې کوم دی دا کولو که او پرده هم لرې که د مخې نه، او په لاره چې څومره هلکان تېرېږي ټولو ته وایه راشه زما لور سره لاس میلاو، وایي هغسې خو نه مني، دا پردي دي. نو میل هغې ته دې پردي وایي او دا د تره زوی او د ترور زوی او د ماما زوی لیور او د خور خاوند دې ته الله پردی وایي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د جنازې منځ کې کوم سبق و د ماشومې نابالغې دپاره کومه دعا ویل کېږي، اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. ماشومې دپاره د مشفعه کې اخره کې ها ښکاره کوي، او ماشوم هلک دپاره شافعا ومشفعا ولاړ. اللهم اجعلها لنا فرطا، ای الله دا ماشومه مونږ دپاره فرط وګرځوه، د آخرت د ګرانو مرحلو اسانونکې وګرځوه. واجعلها لنا اجرا وذخرا، یا الله مونږ دپاره اجر ثواب او د آخرت ذخیره وګرځوه. واجعلها لنا شافعة ومشفعة، یا الله مونږ دپاره سفارش کوونکي او داسې سفارش کوونکي وګرځوه چې د هغې سفارش زموږ په حق له قبول شوی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.